افسرانو د پاره اخلم لس د پاسه زر ګاډي به زه د خپل افسرانو د پاره اخلم هونډا سیویکس تقریبا څه د 3 اربه روپۍ پکې ورکړي دي بیا د سېنات کمیټې را پاسې د پاغې باندې نیوکه وکړه چې دا خو مونږه ظلم دی او داسې نه دی پکار چیرمن بیا وایي چې نه دې سره د چا سپما خامخا به ورلا اخلم دغه افسر شاهي شو او دا چې نو دا حکمرانه طبقه شو په اسمبلی کې چې کوم ناستي هغه ځان له زیاتې کړه هغه ته د گاډو ضرورت هغه ځان له خپل گاډو غمو کو ورپسې پاتې د صوبې ملازمین شو دا غریبانان لګیا دي ویم ټاکولو دا غي باوجود غي لګیا دي چې موږ تاسو خپل د غره کې حق راکې هغه د خپل حق ته پر لګیا دي دا درې طبقه خلف خان موجوده وخت کې د دې درو پوزیشن خو ماته تکلیر کو خدا مونږ چې کوم وو چې نم سرکار کې وو نه په بیار کې وو او نه په اسمبلی کې ګور زموږ دغه سدي دا کم سیاستدانان چې دوی له زموږ دغه مخوب نه ورځي په دوی باندې بس یو قیامت یو مسله یو تکلیف وي په دوی سم په تکلیف کې چې ما د اسمبلی ته ورسوي بس د زموږ دغه ماغوي بیخي پاک لیونی وي خو چې څنګه اسمبلی ته ورسینو زموږ هغه خو بس په غځ باندې ختم شي ته خبر ورکنه زموږ هم خو په غځ باندې ختم شي ځکه چې بس اسمبلی ته هدف پوری نو بیا ور سره د خپل بچو غم شروع شي د خپل ذات غم ور سره شروع شي دا غیر چاپیره چې کوم خلک دي دوی غم ور سره شروع شي حکمران هم په دغه حساب شو کوم لکه په اسمبلی کې چې کوم خلک ورننه وتل هغه د خپل ځان غم وکړه اشرافیه چې دا یا بیروکراسي چې دا یا کومه دغه چې دی هغه د خپل ځان غم کوي د خپل افسرانو لپاره یو ګاډي اخلي لسته پاس زر ګاډي هغه اخلي دا نور استادان یا دا کوم کلاس پورو یا دا بابوګان صاحبان داخله چې دی دوی من ختی په احتجاج باندې ځان په وی خو خپل کار روان دي مو ته بس کوو یاره دا سیده کنه دا ټول خلک چې دا کم پیګانو له وټونه ورکړي دوی تر څه نیغ وګوري دوی د الیکشن نه پس ډیر موټاګانو مضبوطو بالکل ډیر نری شي وي دي دا رنگ یې بالکل بدل شوی دی دا ټول ورته وګوري چې تاسو سلام له ورده او ګوره ورته دوام ورته کوي سړی ډیر زیات خراب شو مسله دا ده چې دی خلکو سره زمونږ غم وي دا ګاډي چې ځان له اخلي ځان له چې دا کوم په بنگلو کې اوسي او دا غي کوي ځان له مقرر کړه او د کچن او د دې تنخواګانې چې کم دین هغه ځان له زیات کړي نو دوی ته دوی چرته په سملې کې موږ دا ونه ردل چې یاره دا صوبه چې کمدنو دا قرضداري شوی ده ګور دا خبرې دوی نه کوي کنه چې دې صوبه کې موږ څه پروجیکټ دغه نه کړل د دوی کارکون او د دوی ابل او دغه ټرمپ چې لومبي تقریر کو کم پندونه باندې کړل لومبي چې کم دي کم ادارې ته ویل دي ملک نوزا دغه ته دا دبليو ایچ او ته صحیح ده صرف دوه ملکونو ته ویل چې باندې دوه ملکونو له فاندینګ ورکي نور له بنه ورکي دی چې کم دی صحیح ده یوټیوبران کې ناسري په پاکستاني پیسې باندې کړې په پاکستان امریکای پیسې باندې کړو مړ یو پروپاګاندا نه چې یو سړی خپل مل د نقصان کوشش کوي یو سړی چې کم دی خپل مل سره مخلص ني یو سړی چې بیا راشم چې بخر ملک مسافر ته وای چې زما د خاطره چې زه په دې جیل کې مزماري خای نشي واغې پورې پیسې دی ملک ته مرا لګي نو لکه دغه سړی سره په لار باندې تګ د صفت کول دی چې کم دی د ملک محب وطن د صادق قوامین د چې کم دینو د عمل په ترقې بوزي د قام سره مخلص دي دا خو زمات ضمیر سره نه مني په یو انګل باندې چې زه ورته وګورم چې یو ګډ نیوز پکې بل دا د چیرې سټیټ بانک شرعي سود چې په هغه کې 1% کمی اعلان وکړ د سره دا دغه شو چیرې د ملک معیشت چې دی نو دا استحکام طرف روان دی او د استحکام په دغه لار کې چې کوم رکاوټونه یا کوم دغه دي نو هغه په ختمېدو دي د وزیر اعظم صاحب دا خبره چې په 100 میاشتو کې به د بجلی قیمت چې دا ډیر زیات راکم شي په دې دام یو ګډ نیوز دی ورسره کوم وګورو نو دا مولانا صاحب چې کوم هغه ورکړو تاریخ ورکړو چې دا 2028 پورې به ملک نه سودی نظام ختم شي نو دا غي طرف ته یو دغه 21% دا او بیا دا اوس 12% راغی تقریبا لس روپۍ چې دی نو دا پکې کمی راغی او دوی و چې رب تدریج به دا کمیږي او نور بم خکېږي نو دې دا زبردست اقدام دی په دې من ستاینه کوي تاسو څنګه مولانا صاحب ذکر وکړو د جماعت اسلامي سراج الحق صاحب چې کم دینو دا یو کیس غټلو هغه 2027 ورکړو او بس هغه دوی کیش کو دوی چې کم دین هغه ځان طرف ته کچیره په دغه ترمیمونو کې چې کم دینو موږ دام یو زمون یو شکو چې 2028 شو دغه ګوره
مل چې کم دی د معیشت دا خبره منګه مخکې کو د عمران خان په خپل خلم کړی د چیرې دی وخت په معاشي توګه باندې پاکستان خه طرف ته روان دی خو چې دلته کې ته د ترسیلات زر د بندولو مسافرو ته پاکستان ته پیسې مرلېږي دلته انویسټمنټ مکوي دلته سرمایه کاری مکوي